الرحمن الرحیم السم دایرة القبله دایرة البروج دا ټول اصطلاحات وشو کنه. یو بل څیز دی هغې ته وایي اول الصمود، دایره اول الصمود. د دې نه مخکې دایرة الافق هم شوې ده کنه. ټیک ده، دایره اول الصمود د دې دایرې ته ویلی کېږي چې ته په کوم ځای یې یا ستا د دې علاقې بره یو سمت الراس شته دی که نه، او لاندې یو سمت القدم هم شته که نه. ټیک ده، بیا دا خط شمال و جنوب چې تا په دایره هندیه معلوم کړی یا په قطبي ستوري معلوم کړی یا په بل څه ذریعه باندې، د دغې خط شمال و جنوب باندې چې 90 درجې زاویې جوړه کړي نو مشرق او مغرب کوم حاصل شي. نو دا عیني نقطه مشرق چې کوم دی د هغې نقطه مشرق به هم بره یو سمت الراس وي که نه، پوه شوې؟ او بیا به یې لاندې یو سمت القدم هم وي که نه، او داسې ستا خپل سمت الراس دی او سمت القدم دی که نه. نو دا خپل سمت الراس د نقطة المشرق د سمت الراس سره داسې میله وکړه، پوه شوې؟ او بیا د هغې د سمت الراس نه د هغې سمت القدم ته لاړ شه، بیا د نقطة المشرق د سمت القدم نه خپل سمت القدم له راشه، بیا د خپل سمت القدم نه بیا واپس خپل سمت الراس ته لاړ شه. یو دایره جوړه شوه داسې که نه، دې ته دایره اول الصمود وایي. دایره اول الصمود پوهېږي بې؟ دا دایره خو داسې بره په اسمان کې جوړه شوه که نه، خو د دغې دایرې په محاذات باندې دلته په ځمکه باندې هم خط جوړ شو که نه، او یا ټول کره ارض داسې یو دایره جوړه شوه که نه، لکه څرنګه چې دغه دایره اول الصمود بره پرس کړه نو دقه رنګې لاندې په دې ځمکه باندې هم څه کړه، د هغې په هغې مسامت کې بلکل لاندې هم پرس کړه. پوه شوې؟ نو دې دایرې ته دایره اول الصمود وایي. دې ته څه ویلی کېږي؟ دایره اول الصمود. بیا چې ګوره لاندې چې تا کومه فرض کړه په کره ارض باندې، نو چې اوس په دې باندې کوم ملکونه په دې خط باندې تر نقطة المشرق پورې پراته دي، نو دا ټوټل ستا مشرقي ملکونه دي. دا څه دي؟ مشرقي. او چې په دغې خط باندې دې طرف ته کوم پراته دي نو هغه دي مغربي ملکونه. ټیک شو؟ داسې هغه خط شمال و جنوب دې معلوم کړی و که نه، نو په عین خط شمال باندې چې څومره ملکونه پراته دي نو هغه دي ستا شمالي ملکونه، او چې په عین هغه خط جنوب باندې کوم پراته دي نو هغه دي جنوبي ملکونه. بیا بعضې علاقې بعضې ملکونه به داسې وي چې دا به نه په دې دایره اول الصمود په دې باندې به هم نه وي، او په هغې دایره خط شمال و جنوب په هغې باندې به هم نه وي. د دې شمال او د مشرق نقطة المشرق او نقطة الشمال د دې په منځ کې وي. پوهېږي بې؟ نو دغې ملکونو ته بیا هغه شمالي مشرقي ملکونه وي. دا پلانکې ملک زموږ شمالي مشرقي ملک دی. کله کله شمالي مخکې کي او کله مشرقي مخکې کي وي. دا مشرقي شمالي دی یا وی شمالي مشرقي دی. په هغې کې بیا وګوره چې شمال طرف ته ډېر نږدې دی که مشرق طرف ته ډېر نږدې دی. که شمال طرف ته ډېر نږدې وي نو دا زموږ شمالي مشرقي ملک دی، که مشرق طرف ته ډېر نږدې وي دا مو مشرقي شمالي ملک دی. پوهېږي بې؟ داسې ستا سره مغرب هغه کرښه هم معلومه شوه که نه، بیا نقطة المغرب ته رسېدلې، نو چې د نقطه شمال او نقطه مغرب دې منځ کې 90 درجې ټول جوړېږي که نه، چې په دغې خطه باندې کوم ملکونه پراته دي نو په منځ کې نو هغې ته وایي شمالي مغربي، شمالي یا مغربي شمالي. داسې چې مغرب او د جنوب منځ کې نو هغې ته وایي مغربي جنوبي یا جنوبي مغربي. پوهېږي بې؟
داسې چې د جنوب او د مشرق په منځ کې کوم دي نو جنوبي مشرقي یا مشرقي جنوبي دغه ملکونه ورته وایي پوه شوې او په دې ټولو جهتونو کې اصل دغه مشرق دی نو دغې به بنیادې د دایرې وضاحت وکړو پوهېږي بې بل دی دایرة الارتفاع دایرة الارتفاع لراشه تو دې 62 صفحه باندې به دقیق پسې ده سمت الرأس اور کسی فلکی جرم مثلا سورج سے گزر کر بننے والا دائرہ دائرۃ الارتفاع کہلاتا ہے یو د دائرۃ الارتفاع یو د زاویه ارتفاع دې بس هغه د ورستو را روان دی او یو د زاویه زیر افق زاویه ارتفاع او زاویه زیر افق پوهیږئ دا دې شي بزان وکړه ګوره ته په دې دنیا کې په دې ځای باندې ولاړې که نه یا دا ستا مثلا علاقه ده پوه شوې بې په دې ځای باندې دلته نور ولاړ دی دلته څه دی نور پړق وي پوه شوې بې داسې تا ته رڼاګانې درکړي ټیک ده نو دلته چې ته یې دلته هم بره په اسمان کې ستا سمت الراس دی که نه او د دې نور هم دلته سمت الراس دی که نه نو د دې خپل سمت الراس نه د نور سمت الراس ته راشه او بیا د نور سمت القدم له لاړ شه او بیا خپل سمت القدم له راشه او بیا خپل سمت الراس له راشه داسې دایره جوړه شوه پوهېږي دې ته وایي دایرة الارتفاع دایرة الارتفاع اوس په دې دایرة الارتفاع دا دایرة الارتفاع چې داسې جوړه شوه پوه شوې بې دلته چې ته یې دا ګیر چاپېره ستا افق دی که نه نو دې دایرة الارتفاع په دې ځای کې دا دایره قطع کړې ده که نه نو پوه شوې بې نو چې دا په کوم ځای دایره قطع کړې ده نو د عین شمال نه به وګورې چې دا ځای په څو درجې دی نو چې دغه دې معلوم کړو نو ته به ووایې چې اسمت د دې سیز 2 ډیګرۍ دی یو شو اوس راشو ګوره د دا خو زما او د دې نور چې دلته ولاړ دی زما د دغه دایرة الارتفاع جوړه شوه که نه پوه شوې چې په دې ځای باندې د دایرة الافق په دې ځای کټ کړی دی که نه ټیک شو نه اوس په دې دایرة الارتفاع کې دا نور چې دی د دې افق نه څومره چوت دی د دې افق نه څومره چوت دی لکه مثال په طور په دې ځای باندې داسې دی راشو د دا ورسه په دې ځای باندې داسې دی ولاړ دی پوه شوې بې دا زما افق دی که نه ټیک شوله نو د ده او زما ټیک شوله داسې او داسې واخله چې دته دا مخامخ پوه شوې بې دې څومره اوچت دی د افق نه د دایرة الافق نه نو هغه ته دا زاویه معلومه کړه دا زاویه څه کړه چې دا زاویه د څومره ونه وایي به چې د ده زاویه ارتفاع دومره ده د نور زاویه ارتفاع دومره ده پوهېږي پې دایرة الافق نه د چوت څومره دی اوس دلته ستا سره څومره ډیګري هغه زاویې د سره جوړېږي په څو ډیګرۍ دننه چوت دی ټیک ده نو چې هغه زاویه ته معلومه کړه چې دا د 2 ډیګرۍ ده د 15 ده د 20 ده د 30 ده دا هر څومره چې ده پوه شوې بې نو وبه وایي چې د نور زاویې ارتفاع دومره ده یعنې په دې دایرة الافق کې دا جرم سماوي چې نور دی د افق نه زمونږ د افق نه 20 درجې بلند دی نو وایو به
چې په دې ټیم کې د نور زاویې ارتفاع 20 ډیګري ده پوهېږي به دغه شان د طلوع شمس نه مخکې او د غروب شمس نه بعد په دقه دایره کې چې دی بیا په کوم ځای دی هلته به یو زاویه دایره الارتفاع جوړېږي که نه دا په سیکنډ په سیکنډ بدلېږي د دایره الارتفاع او چې په کوم ټایم کې دایره الارتفاع څومره ده نو په هغه ټایم کې دی د افق نه څومره چوت دی نو چې کله طلوع آفتاب لا نه شوی یا غروب آفتاب وشي په ماښام ټایم کې نو هغه ټایم کې به وایو چې د دې پلانکي جرم سماوي مثلا نور یا سپوږمۍ یا بلې یو سیاره د زاویه زیر افق څومره ده زاویه زیر افق لکه مثال په طور په دقه دایره ده خو دا نور دلته پړقېږي نه بلکې څه شوی دی لاندې ډوب شوی دی موږ باندې دلته توره شپه ده تیاره ده اوس زاویه ارتفاع ته نشي معلوم مرتفع دی نه که نه اوس به زاویه زیر افق معلومېږي پوه شوې بې زاویه زیر افق بیا داسې عام مشاهدې سره نه معلومېږي او بلکې په دغې آلاتو سره به یې معلومېږي ځکه چې په هغې ټایم کې خو ته نور ویني نه که نه ټیک شوله او زاویه ارتفاع عام دلته بیخي په صرف پښتو کې معلومېږي ٹھیک شو چې یو پیپ راواله او چې د نور نه پکې ګورم چې د نور دا ککوړی د پکې ښکاره شي نو دې نه پته دا ولګېده چې دا ورته مخامخ دی که نه نو په دې پیپ په دې سوري کې به هغه دغلته سوری پرېږدي که نه هغه غرمه به پرېږدي که نه ګیر چاپېره به سوری د پیپ د هغې دیوالونو هغه او منځ کې به غرمه وي که نه هغې باندې چې یو لخته پکې ده او دغلته بیا هغه زاویه جوړه کړم په ډي باندې وګوره چې څو درجې زاویه نو وایي به چې زاویې ارتفاعي دومره ده پوهېږي بې ښه خو زاویه زیر افق به بیا په جدیدو آلاتو سره معلومېږي ټیک ده نو د ماسختن په ټایم کې د سهار په ټایم کې به موږ وایو چې زاویه زیر افق د نور دا چې کله 18 وي دا چې څه وي 18 وي یا برابر اختلاف چې 15 وي چې څه وي چې 15 وي نو په دغه ټایم کې به هغه چې په سحر کې 15 شي یا 18 شي نو فجر صادق روشي سبا به راوخي د سهار بانګونه ووي او چې د شپې د ماښام نه وروستو کله د زاویې زیر افق 18 شوه یا 15 شوه نو به وایي چې د ماسخوتن ټایم داخل شو د ماسخوتن بانګونه وسوایي پوهېږي بې ګوره 18 هغه او د سمت الرأس نه 90 پورې افق و که نه د افق نه 18 ده او 90 ده 108 څو واخلې ماسخوتن دپاره به کومه زاویه هلې 108 یا 105 بیا به کې اختلاف دی هغه به ووایو انشاءالله ښه پوهېږي په خپل ځای باندې به راشي داسې په سهار ټایم کې چې وقت معلومو نو زاویه شمس په د نور څومره اخلو زاویه شمس څومره اخلو 108 یا 105 نو هغه 90 خو د سمت الراس نه د افقه پورې شوه که نه پوه شوې پې او د هغې نه 18 بیا لاندې او داسې په غروب په ټایم کې 18 هغه لاندې ماسخوتن به په دې داخل شي او سهار به په دې پوه شوې نور د شپې را روان دی نو چې دې ځای له راورسېد 90 خو ده و که نه او 18 ده نو ټوټل څومره شو 108 شوه نو وایو به چې سهار شو داسې ګوره 90 خو ده و که نه او 18 ده نو ټوټل څو زاویې شوه 108 نو به وایو چې ماسخوتن ټایم داخل شو دا زاویه به موږ سره فکس وي دا به څه وي فکس وي ټیک شوله 108 دا به یاد ساتئ دا به د فجر صادق او عیشه دې دواړو دپاره به دا یوه زاویه استعمالو دې دپاره به څه استعمالو دقه یوه زاویه شمس ا علامه به هلته راځي نو په ا کې به 108 لګو د فجر صادق دپاره هم او د عشاء دپاره په دې قصه باندې پوه شوئ
راشم بل چیز دی دا زاویه دایره الارتفاع سمت الراس اور کسی فلکی جر دقه شان دی بس سپوږمۍ ومي بیا ښه ته وایې چې نن 29 تاریخ دی ماښام نن امکان شته چې سپوږمۍ ولیدلی شي بالفرض نو ته د نن د ورځې نه ځان له داسې وکړه چې د غروب په ټیم کې به د سپوږمۍ اسمت څومره وي عظیمت اسمت به څومره وي نو تا معلوم کړو چې د غروب شمس په ټیم کې به د سپوږمۍ اسمت مثلا 270 دی څه شی دی ته په دې ځای ولاړې که نه 270 دلته ځان ته یو کرښه راکړه پوه شو چې دای اسمت دی دویم نمبر بیا به معلوم کی چې د غروب شمس په ټیم کې به د سپوږمۍ د افق نه څومره بلند دی یعنې زاویې ارتفاع به څومره وي پوه شوې هغه تا معلوم کړل چې سپوږمۍ به د افق نه 15 درجې چوته شي څو درجې به چوته شي 15 درجې به چوته شي ډي نه پوه شوې نو په دې باندې دلته دا کېده او داسې د 15 درجې زاویه هم جوړه کړه پوه شوې داسې 15 درجې زاویه دې جوړه کړه دا د 15 درجې زاویې ته وګوره چې مخامخ دیوال دی ونه داسې شی رکاوټ شته که نشته که رکاوټ و نو دې ځای نه ځه دې ځای ته ځان ورسوه چې هلته رکاوټ مخې ته نه پوه شوې نو چې په کوم ځای کې ورته رکاوټ نشته نو د مخکې نه وګوره چې په 15 ډګرۍ په اسمان کې کوم ځای جوړېږي ماته نو هغه ځای ځان سره نشاندار که په ذهن کې پوه شوې نو چې کله غروب افتاب وشي نو په دې کرښه دلته ودرېږه سیده ګوره او هغه 15 ډګرۍ بره ګوره پوهېږې بې پاکې ځای باندې به تا د سپوږمۍ که د لیدلو قابله وي نو وبینې داسې نه چې په ټول اسمان کې ته ګرځې اخوا دې خوا ګورې کله اخوا ګورې کله بل خوا کله بل خوا نه بل خوا مه ګوره چې په کوم ځای ده نو په هغه ځای ده چې په کوم ځای ده هلته به ښکاره کېږي په بل ځای کې نه ښکاره کېږي پوه شوې بې دغه رنګې بل یو سیاره بل یو څیز ته ګورې نو هغه هم ځان ته معلوم کړه چې د دې اسم څومره دی او د دې زاویې ارتفاع څومره ده نو د هغې په مقدار به بیا وګوره چې هغه دی به زه په کوم ځای باندې تلاش کوم ځان ته کرښه راکاږه او په هغه ځای باندې بیا ګوره په دې پوه شوې دغه قصه ده دائرۃ الارتفاع سمت الراس اور کسی فلکی جرم مثلا سورج سے گزر کر بننے والا دائرہ دائرۃ الارتفاع کہلاتا ہے یہ دائرہ عظیمہ ہوتا ہے کیونکہ یہ سمت الراس و سمت القدم دونوں سے گزر کر بنے گا پیدا چونکہ دائرۃ الارتفاع سمت الراس اور فلکی جرم سے گزر کر بنتا ہے اور ان میں سے سمت الراس تو متعین ہے لیکن فلکی جرم اپنی جگہ بدلتا ہے لیکن نور خو مسلسل روان دے گا نا اخو ځای بدلی اس لیے فلکی جرم مثلا سورج کی جگہ بدلنے کے ساتھ ساتھ دائرۃ الارتفاع بھی اپنا جگہ بدلتا رہے گا دا مونږ خپل ځای بدلی چې دا دې خوا شو دائرۃ الارتفاع به اوس داسې جوړه شي که چې دې خوا شو نو اوس په داسې جوړېږي که نه زاویه ارتفاع اور زاویه زیر افق ٹھیک ده ایلیویشن او ډپریشن زاویه زیر افق ته وایي ښه ٹھیک شو وی دا پلان کې سره ډپریشن ته لاړ شو پوه شوې نو سم په دې سوچونو فکرونو کې ډوب شي سم هغې وله دماغ ګډوډ کړي وي ډپریشن ته لاړ ډپریشن هغه زیر افق زاویه ٹھیک شولا ایلیویشن هغه زیر ارتفاع زاویه ارتفاع او زاویه زیر افق اگر ڈپریشن افق سے کسی جرم سماوی کے درجات اگر اوپر کی جانب ہے تو اس زاویے کو زاویہ ارتفاع کہتے ہیں اگر وہ افق سے نیچے کی درجات ہے تو اس کو زاویہ زیر افق کہا جاتا ہے ارتفاع کو الٹیچیوڈ یا ایلیویشن اور زاویہ زیر افق کو ڈپریشن کہا جاتا ہے الٹیچیوڈ ورته عام طور په موبایل کې که تاسو مختلف ایپونو کې ګورئ که نه نو هغې به ورته الٹیچیوڈ وایي الٹیچیوڈ هم ارتفاع ته وایي پیدا سورج کا مرکز فجر و عشاء کے وقت افق حقیقی سے 15 درجے اور طلوع کے وقت
50 دقیقے چې هغه جوړیږي د 8.33 درجے برابری نیچے ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان اوقات میں وہ سمت الراء سے بالترتیب 105 اور 90.833 درجے دور ہوتا ہے. 105 درجے زاویه چې وي نو دا مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمت الله علیه دا رائے ده. هغه وایي چې هغه کله نور د سمت الرأس نه 105 درجے په سحر کې لاندې راشي 105 درجې لراشي نو فجر صادق وشي او چې ماښام نه وروسته 105 لاړ شي نو عشاء ټیم شروع شي. او باقی نور علما لکه دارالعلوم کراچۍ فتوا یا منوري ټاون والا یا دارالعلوم دیوبند والا هغوی ټولو فتوا دا ده چې نه 105 نه بلکې 108 چې د افق پورې 90 شو او چې د افق نه 18 بیا ښکته وي نو دا نور نو چې 18 په سحر کې دی 18 له راورسېد افق نه لاندې نو فجر صادق به وشي او چې په ماسخوتن کې 108 له ورسېږي بیا به څه ټیم شروع شي د ماسخوتن ټیم به شروع شي. پوهېږي پې دغه هغې په منځ کې یو اختلاف و هغه اختلاف د پاسه یعنی دا اختلاف لا ختم نه و چې هغې دغه مشران هغه د دنیا نه تشریف وړو د دنیا نه لاړل وفات شو نو چې څوک وفات شي او اختلاف په اختلاف پاتې شي نو هغه اختلاف خو ختمېږي بیا نه که نه پوهېږي پې د هغې اختلاف بیا ختمېدلی نه شي خو د هغې ښکلی صورت دا وي چې ته په هغې دواړو رایو کې تطبیق ورکړي یا څه ورکړي تطبیق او یو محتاطه طریقه د هغې دواړو نه راوباسي چې په دواړو باندې عمل وکړی شي. پوهېږي پې نو بیا دوی په دې کې هغه داسې تطبیق ورکوي چې یاره د سحر اذان چې دی نو پکار ده چې دا مونږ په 105 باندې وکړو په څو باندې وکړو 105 یا مونځ چې دی دا په 105 د دې نه بعد او روژه چې ده نو 108 خو تې مخکې راځي که نه نو روژه چې بندو یعنې پېشمنۍ چې بندو چې روژه شروع کېږي نو دا پېشمنۍ په 108 باندې بند کړو. پوه شوې پې نو ګوره روژه مونځ به د 105 نه بعد راشي نو په اتفاقي وخت کې خو د ټولو په نس سحر دی که نه او روژه به پېشمنۍ هم په داسې ټایم بند شي چې هغه به اتفاقي وخت وي. پوه شوله داسې د ماسخوتن مونځ دی نو د 105 نه د 108 پورې دا 3 ډیګرو کې دننه خو د رشید احمد لدھیانوي صاحب په نسبت باندې د ماسخوتن مونځ صحیح دی خو د نورو علماو په نسبت خو نه دی صحیح که نه نو د ماسخوتن مونځ د 108 نه بعد وکړه ځکه هغه وخت خو اتفاقي وخت دی بیا که نه پوهېږي پې نو په هغې اتفاقي وخت کې مونځ وکړه نو د ټولو په نسبت باندې به صحیح شي او هغه اختلاف به څه شي رفع شي. پوه شوې پې د چا د طرف نه به در باندې هم د عدم جواز فتوه لګي نه ځکه چې تا ښه په احتیاط سره کار وکړو عمل سرته ورسه. پوه شوې پې البته زموږ په دې علاقو کې دلته دا کومې نقشې چې استعمالیږي نو دا اکثریت په 108 باندې دي دا په څه باندې دي 108 او په دې کې چې د پاکستان او هندوستان کله جدا شول دواړه د انګریزانو نه آزاد شول نو چې دې مشرانو د هندوستان نه بیا هجرت وکړو پاکستان ته راغلل نو لږ په کراچۍ کې د مخکې نه چې کومې نقشې چلېدې دا په 108 درجې باندې وي. پوهېږي پې نو چې دلته راغلل او د دې لږ وخت وشو نو په دغې نقشو باندې د رشید احمد لدھیانوي صاحب دوی تحقیق وکړو نو ویل چې دا نقشې چې په دې کراچۍ کې کومې چلیږي دا صحیح نه دي په دې کې غلطي ده. پوه شوې او بیا په دې باندې مختلف هغه مجلسونه وکړل او په هغې مجلسونو کې رشید احمد لدھیانوي صاحب دا نور علما ټول قایله کړل چې او صحیح 105 ته 108 نه ده خو د هغې مجلسونو اختتام د دوی په دې وشو چې بیا به د دې به مشاهدې کوو د دې به څه کوو مشاهده کوو.
نو چې مشاهدې کې موږ ته څه صحیح معلوم شول نو په حق مناسب نو بیا نقشې تیاری کو او په هغې باندې فتوا ورکو ٹھیک شوله بیا د دوی په دې کې مشاهدې شوي دي خو هغه مشاهدې نامکمله وي مشاهدې مکمل نه وي ٹھیک شوله اجتماعي مشاهده به دې وشو خو نامکمله ونه د هغې نه دوی څه نتیجې اخذ کړي دي نه د دې نه بعد د دوی بیا اجتماعي مشاهدې نه دي شوي چې دواړه طرفونه هغه پکې سوی ناست وي خو لږ وخت چې وشو د هغې نامکمله مشاهدو نه بعد نو بیا مفتی شفیع رحمت الله علیه بنوري صاحب رحمت الله علیه د مشرانو فتوا په دې باندې ورکړه چې موږ د دې پوره تحقیق وکړو او 108 چې کومه ډیګري ده دا ټیک ده 108 څه ده دا ټیک ده او 105 چې موږ هغه رشید احمد لودیانوي صاحب راته کومه ذکر کوله نو دغه زموږ دغه تحقیق مطابق دا ټیک اوس په منځ کې بیا دوی مشاهدې کړي که نه دي کړي والله اعلم په هغې خدای خبر دی هغې به خبر دي پوهېږي پې د هغې دومره زیات معلومات موږ ته بیا شته دی هغه نه خو لیکن د هغې مشاهدو نه چې هغه دوی په نیز نامکمله وي د هغې مشاهدو نه وروستو بیا دوی په 108 باندې کلک شول او په هغې فتوې ورکړې او په هغې باندې نقشې جوړې کړې او په هغې چې کومې زړې نقشې وې دا ټیک دي او رشید احمد لودیانوي صاحب حق په خپل 105 باندې کلک ولاړ پوهېږي پې او په دغې حالت کې دوی بیا دنیا نه ته دي بیا وفات شوي هم دي نو هغه اختلاف په اختلاف باندې پاتې شوی دی اوس په هغې کې ښکلی صورت دی چې موږ پکې څه ورکړو تطبیق وکړو چې داسې ټایمونو کې مونځونه وکړو یا په داسې ټایم باندې پېشمنۍ بند کړو روژه شروع وکړو چې هغه اوقات اتفاقي وي هغه اوقات څه وي اتفاقي وي چې د یو طرف نه راباندې هم هغه د عدم جواز حکم لګي پوهېږي پې بیا ستاسو خپله مرضي ده خپل تحقیق پکې بیا کوئ د دواړو رایې وګورئ د دواړو کتابونه په دنیا لیکلی شوي دي هغې مطالعه وکړئ چې کوم پکې تاسو ته بیا ښه صحیح ښکاري د هغې مناسب خپله فیصله کوئ بیا پوهېږي پې خو چې کومه علاقه کې کومه نقشه مشهوره وي او په هغې باندې د خلقو عمل وي نو ډېره چیړ چاړ به دې کې کول پکار دي کوپره د اسلام خبره نه ده پوهېږي پې دومره سخته خبره نه ده دغه مشران په منځ کې یو اختلاف تېر شوی دواړه پردي نه دي دواړه زموږ خپل مشران دي ٹھیک شو بیا د بریلي حضرات چې څومره دي نو د هغې ټولو هم فتوا په 108 باندې ده لکه بریلیانو کې د دوی چې دا کوم مشر و احمد رضا خان صاحب د انتها د دې فن ماهره سړی و فلکیاتو کې ډېر ماهر ترین سړی نو د هغه تحقیق هم دقه دی چې د فجر او د عشاء لپاره کومه زاویه مناسب ده 108 پوه شوې پې او بیا زموږ د ټولو مرکز چې دی هغه دیوبند دی دارالعلوم دیوبند ده چې دارالعلوم دیوبند نه کومه فتوا راوځي په هغې باندې بیا دنګلې د پاسه نه شو پوه شوې پې ځکه هغې ښه تحقیق کوي ښه مفتیان پکې دار ځای نه ښه مفتیان په هغې کې دي چې هغې کومه فتوا ورکوي نو زموږ په هغې باندې بیا څه وي عمل وي دلته زموږ په پاکستان کې زموږ د ټولو ښه مفتي چې دی مفتي تقي عثماني صاحب دی نو چې هغه موږ ته په څه څیز فتوا راکوي خو یقینا د یو تحقیق او د یو سوچ بچار نه بعد یې ورکوي که نه چې په پټو سترګو خو نه ورکوي پوه شوې پې نو هغې فتوا هم د دقیقې 108 مناسب ده چې په 18 ډیګرۍ باندې سار نور راوخیږي 18 ډیګرۍ له راورسي نو فجر صادق وشي او چې مسعودن کې 108 یعنی 18 له افق نه 18 لاندې لاړ شي نو عشاء شروع شي پوه شوې پې زموږ خپل عمل هم د دغې 18 مطابق دی چلو بچه
ज़ाविये इर्तिफ़ा और ज़ाविये ज़ेर उफ़ुक़, उफ़ुक़ से किसी जुर्म समावी के दर्जात अगर ऊपर की जानिब है तो इस ज़ाविये को ज़ाविये इर्तिफ़ा कहते हैं, और अगर वो उफ़ुक़ से नीचे की दर्जात है तो इसको ज़ाविये ज़ेर उफ़ुक़ कहा जाता है। इर्तिफ़ा को एलिवेशन या अल्टीट्यूड और ज़ाविये ज़ेर उफ़ुक़ को डिप्रेशन कहा जाता है। पैदा सूरज का मरकज़ फ़ज्र व इशा के वक़्त उफ़ुक़ हक़ीक़ी से बंद न हुई का ना, पैदा चूँकि सूरज दायरतुल इर्तिफ़ा की बजाय अपने मदार पर सफ़र करता है, इसलिए हर दिन के औक़ात की मुस्तकिल तखरीज करनी पड़ती है। ये एक अलग बात है कि मदार पर गर्दश के साथ साथ सूरज हर वक़्त किसी न किसी दायरतुल इर्तिफ़ा की किसी ख़ास नुक्ते पर मौजूद रहता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मदार पर गर्दश करते हुए वो किसी न किसी ख़त तूल पर मौजूद रहता है। अगर सूरज दायरतुल इर्तिफ़ा पर सफ़र करता तो तखरीज औक़ात की ज़रूरत ही न रहती, इसलिए कि सूरज 1 दरजे 4 मिनट में तय करता है। लिहाजा अगर इसका सफ़र दायरतुल इर्तिफ़ा पर होता तो इसे सिमतुर रास तक पहुँचने में हमेशा एक मखसूस फासिला, मसलन तुलू के लिए 90.833 दरजे तय करना पड़ते, जो फ़ी दरजे 4 मिनट के हिसाब से तकरीबन 6 घंटे में तय कर लेता है। यानी रोज़ाना निस्फ़ुन नहार से 6 घंटे पहले तुलू होता और 6 घंटे बाद गुरूब, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं, और हम देखते रहते हैं कि निस्फ़ुन नहार से तुलू गुरूब का वक़्त घटता बढ़ता है, कल सेवा शिकल कम शिकना। इसकी वजह यही है कि सूरज अपने मदार पर चलता है, दायरतुल इर्तिफ़ा पर नहीं चलता। दायरतुल इर्तिफ़ा खुदा हरकत न कही, देखो पखपल मदार के हरकत कही सिकड़ पर सिकड़ दायरतुल इर्तिफ़ा बदलेगी, ठीक छोला कि दायरतुल इर्तिफ़ा माने दरी से हरकत कवले बिया उम्र बिया सर तखरीज औक़ात दड़ो ज़रूरत ना। अलबत्ता जिस मकाम पर दायरतुल इर्तिफ़ा और दायरतुल मदार एक दूसरे पर मुंतबिक हो जाए, इस दिन इस मकाम वाले के लिए दिन रात तकरीबन बराबर होंगे। ऐसा ख़त इस्तिवा के मकामात पर सारा साल और बाकी तमाम दुनिया की में सिर्फ 21 मार्च और 22 सितंबर को होगा, यानी जिस दिन सूरज दायरा मुअद्दिल नहार पर होता है। दायरतुल मदार या मदार शम्स, सूरज जिस रास्ता पर ज़ाहिरन ज़मीन की गिर्द गर्दिश करता नज़र आता है वो मदार शम्स कहलाता है। ये मदार शम्स का एक मतलब है, दूसरा मतलब पैदा 2 में आ रहा है। नंबर 1, मदार शम्स मेल शम्स के एतबार से बदलता रहता है। मदार शम्स दागा नूर जब ज़ाहिरन दकम दायरा की गिरजा बेरा हरकत की दगा। जिस दिन मेल शम्स 0 दरजे हो, इस दिन सूरज दायरा मुअद्दिल नहार आसमानी ख़त इस्तिवा पर चलता नजर आएगा। मेल शम्स 23.4 दरजे शिमाली हो तो सूरज ख़त सरतान पर कम जाएगी हुई 23.45 जुनूब तरफ तवी नूर में ब्या चाद पास ख़त जदीद पास। पैदा नंबर 2, ज़मीन और सूरज चूँकि खला में मौजूद है और कुर्रा समावीन से बहुत दूर है, इसलिए ज़मीन जिस दायरे में सूरज के गिर्द सफ़र करती है असलन वो मदार अर्ज़ है, और इसी मदार अर्ज़ की मुसामत में कुर्रा समावी पर बनने वाला दायरा दायरतुल बुरूज कहलाता है। इसी तरह सूरज भी ज़ाहिरन ज़मीन के गिर्द सफ़र करता नज़र आता है, ज़ाहिरन, हाँ हकीकतन तिज़्मक के गिरजा गिरती हो ज़ाहिर के दे। जिस दायरे में वो हरकत करता है वो मदार शम्स है, और इसकी मुसामत में बनने वाला दायरा भी दायरतुल बुरूज की दे वजाहत में तपूर्ण करे खूब तफसील से। हाँ, सूरज की ये हरकत तुलू गुरूब की हरकत के अलावा है, इसको अगली तस्वीर में गौर व फिक्र करके समझा जा सकता है। बेगिर चबेरा दायरतुल बुरूज अगा हमल थौर जौज़ा सरतान असद सुम्बुला मीज़ान अकरब कौस जदीदा टोल दी का ना दग मुख्तलिफ अग बुर्जुन दी। दायरा निस्फ़ुन नहार, ख़त निस्फ़ुन नहार किसी मकाम के तूलुल बलद के मुहाज़ात में आसमान पर बनने वाला निस्ब दायरा या अज़ीमा दायरा ख़त निस्फ़ुन नहार या ख़त निस्फ़ुन नहार या बहस्ब मुज़ाफ सिर्फ निस्फ़ुन नहार कहलाता है। मारतुई ख़त तूलुल बलद, ख़त शिमाल, ख़त शिमाल जुनूब, ख़त निस्फ़ुन नहार दा टोल से शेरे दक्का तूलुल चुपज़म के फ़र्ज़ की जो ख़त शिमाल जुनूब दे या ख़त तूलुल बलद दे, और जो बरे वो खींचे नो बरा ब्या से शेरे ख़त निस्फ़ुन नहार दे यकी हो दे नो कागी तक ख़त निस्फ़ुन नहार हुए मुमटिक पोश भी।
जिन दो मकामात का तूलुल बलद मुख्तलिफ होगा इनका खत निस्फुन नहार भी जुदा होगा। जो तूलुल बलद मुख्तलिफ भी खत निस्फुन नहार भी मुख्तलिफ है। खत निस्फुन नहार को ये नाम इसलिए दिया गया है कि जब सूरज इस खत पर पहुंचता है तो इस खत के नीचे वाक़िअतुल बलद की लकीर पर मौजूद तमाम मकामात के लिए ये ऐन निस्फुन नहार का वक़्त होता है। दा वजह तस्मीय द खत निस्फुन नहार दे खत तूल त खत निस्फुन नहार वली हुई नो वाई ज़का वर्ता हुई چې کله دی خط طول لنور را ورسېده پاسه نو په دغه دا خط چې د دنیا په کم ځای باندې تللی په هغه ټول دنیا په هغې علاقه باندې وقت نصف النهار وي سوي نو ځکه دې خط ته خط نصف النهار وي پیدا خط نصف النهار کو خط طول اور خط شمال و جنوب سے بھی تعبیر کر دیا جاتا ہے والوجہ ظاہر زمینی خط شمال و جنوب یا خط طول کو بھی خط نصف النہار سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس لیے ارشاد العابد میں خط شمال و جنوب معلوم کرنے کا عنوان ہے طرق معرفت نصف النہار۔ البتہ خط شمال و جنوب دوبارہ لکلی طرق معرفت نصف النہار۔ په دې قسم باندې پوه شوئ یو موږ یو څیز ویلی و چې په دې ځمکه باندې